نظر چې دیو کنو بیا بیا ګورې پوره کې اگر چې د نظر او د صدقې د دې په مابین کې فرق شته نظر الزام د معلم یلزم یو شی در باندې لازم نه دی او په ځان لازم کې بچې مې الله جوړ کنو که جوړ شو درې روجي بنیسم که جوړ نشو نه بنیسم نو اگر چې بعضی علما وی نظر ښه نه دی خو که دیو کنو وفا به پکې پوره کې به او یاد وساته چې بنخته دی وکړه هغه به بیا په غریبانانو خورې په مالدارو باندې به نه خورې بعضې خلک وایي یره که زما دا پلان کې کارو شو دا زوی مې جوړ شو د غټو روجو یو دیګ به پخومه د نرو روجو یو دیګ به پخومه نو چې بیا هغه بچي یې جوړ شي دیګ پوخ کې په خپله هم ورته کور کې کینی رشتہ داران روغ واړي مالدار او غریبانان هغه هم ورته کینی نه دا به په مالدار نه خورې دا به د کور په خلکو باندې نه خورې دا به پر غریبانانو خورې مدرسې ته بیا یو څه غریبانانو له ورکوه او که ته وایې چې یاره د کور د خلکو بوتړه کېږي نو صحیح ده د دیګمار نه به تپوس وکړي چې وروره دیګ کې څومره روجي راځي نظري خانه څومره پکې راځي 16 کیلو مثال پتاور مثال می درله درک دیګ کې 14 کیلو روجي راځي تو وګوره چې ستا د بچو د ښځې په 100 کیلو ګزاره کېږي په 2 کیلو د هغوی ګزاره کېږي نو د 14 کیلو په ځای پکې 13 کیلو ور واچوه 2 کیلو د روجي هم زیات کړې 2 کیلو د غوړي هم زیات کړل 2 کیلو مساله مالګه هر څه پکې زیات شو نه هغه 2 کیلو چې د 14 کیلو نه کم زیات دی بیا په خپلو بچو خوړی شي دغه یو طریقه کولی شي او چې نه زیات دی نه کوم هغه 14 کیلو ابه خالص په غریبانانو خوري په خپله به هم ته نه خورې په مالدارانو به هم نه خورې